ظاهرون کې ما غسیز لرا کنتم چې وای تاسو تکتمون تاسو سپټو. پرون سبق کې دا خبره تیره شوې وه چې په بني اسرائیل کې یو سړی نوم یې عامیلو، ډېر مالدار او ورسره ډېر بخیل او ډېر کنجوس و. هغه به رشتہ دارانو د تره زامني وو، هغه یې به چې څه غوښتل د به نه ورکول. اخره کې هغه چې ده نو په دې مجبوره شو، بس دې قتل کو. چې قتل یې کو، موسی علیه السلام ته خبر راغله. هغه پرون چې موسی علیه السلام ورته وی غوا حلاله کې خبره تیره شو. ما تاسو ته ویلو هغه په تلاوت کې مخکې او په واقعه کې رستو ده، او دا ویس قتلتم نفسا فداراتم په تلاوت کې قرآن مجید کې رستو ده او په واقعه کې مخکې ده. دا هغه دی الله وایي چې تاسو قتل کې یو نفس نو فداراتم تاسو اختلاف وکړئ، یو وی د قتل کړی دی بل وی د قتل کړی دی. الله ظاهرون کې او ما کنتم تکتمون. فقلنا الله وی من ورته وی اضربوه وهي هود میت لرا ببعضها په بعضی حصې دا غوا سره په بکرې سره. کذالکم دکرانګ یحیی الله ژوندې کوي الله تعالی الموتا مړو لره ویریکم حی تاسو ته آیاته آیاتونه خپل لعلکم د پاره تعقلون چې تاسو عقل ونیسئ تاسو پوه شئ. نو الله وی موږ ورته وی اضربوه هو ایدی میت لاره ببعضها په بعضې حصې د دې بقرې باندې. نو موږ وی چا وی په لکای وو، چا چې دی نو غوږ یاد کو. او زمون ادر شیخ صاحب باباجی رحمه الله د شاه منصور هغه به وی چې ببعضها دا غواغه وینه والی دی مړی ته ورخېجوي. نو هغه ژوندی شو، هغه خبر ورکو. الله وایي څنګه مې چې دغه مړی ژوندی کو. کذالک یحیی الله الموتا دک رانګې الله تعالی دا ټول مړي ژوندي کوي. د دې مړي دا ژوندي کېدل دا په دې معنی دالو چې بعد الموت به کېږي، د مر نه پس ژوند هغه حق دی. دا مړي به الله ژوندي کوي، دې سره به حساب کتاب کېږي. ویریکم آیاته لعلکم تعقلون. الله ښایي تاسو د خپل آیات د پاره تاسو عقل ونیسئ. نو دې کې یو خبره ده تاسو قتل کا نفس لرا، نو د انسان قتل او بیا د مسلمان قتل دا ډیر عظیم جرم دی. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لحدب الدنیا، معدوم کېدل او روانېدل د دنیا اهون علی الله دا آسان د په الله باندې من قتل المؤمن. یعنی دا ټوله دنیا چې روانه شي ته الله په هغې پروا نشته دی، خو د یو مؤمن وجل دا ډېر خطرناک جرم دی د خدای په نزد باندې. دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قتل مؤمنا قرآن مجید آیات تے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. چاچے یو مسلمان قتل کو پکس سرا اللہ فجزاؤه جہنم بدلے خالدن فیہا اللہ ہمیشہ پادگی.
انو د مسلمان قتل دومره ناکاره دی. ما ته ویلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې نبی علیہ السلام یو ډیر محبوب صحابي حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د په صحابو کې په حب رسول الله باندې مشهور چې د تر د رسول الله ډیره مینه ده. دی وای اصل کې د سره د اسامه ابن زید نبی علیہ السلام زید ابن حارثه دا رسول الله د تخپل زوی ویلو دا خدیجی بی بی وته ورکړو غلام دا دغه زوی د سره ډیره مینه وا. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنه یو ځل ولېګو جېشتا چې ویلېګو د جال تلړ نو د پاغي jihad کې ولید یو کافر چې هغه لګیا دی او کافر چې کم دنو هغه ډیر صحابه کرام زخمیان شهیدان کو د داسې چلو کو چې ماغه پسې ولګید او د زره یو بل اصحابي مشو کله چې دی ولګیدل او پاغه معنی توره بر شو اول خو جنگ وکړو چې کله را اوپرځو دا لا اله الا الله محمد رسول هغه بل صحابي توره راخ کله او حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ بل سر کلم دای چې کله واپس رال مدینه نبی علیہ السلام ته کارگزاری وی چې حضرت اسامه ته دا خبر او کړه. نبی علیہ السلام ته اسامه اقتلت بعد ما قال لا اله الا الله تا خو یو داسې سړی قتل کړی دی چې هغه لا اله الا الله ویلی دي. حضرت اسامه وی ما وی یا رسول الله کان متعوذا ته خو ځان بچ کو هغه بلا نقصان ورکړو دین ته مسلمانانو ته. نبی علیہ السلام ما ته بیا وی چې اقتلت بعد ما قال لا اله الا الله اسامه ته یو داسې سړی قتل کړی دی چې لا اله الا الله وی. ما بیا وی یا رسول الله کان متعوذا نبی علیہ السلام غصه شو او په غصه ما ته وی چې قتلت بعد ما قال لا اله الا الله. حضرت اسامه وی ما وی کاش چې ما اسلام دی وخت پورې نور راوړې ما د دینه پس مسلمان شوی ما اسلام راوړې. یو مسلمان مرګ دومره خطرناک دی ټول دنیا دې روانه شي او د مسلمان قتل د هغې نه خطرناک او ناکاره دی. نن سیبا نن داسې دور راغی دا د قیامت دا لامونه ده. اوس نور څه کې ګوره په جومات کې هم خلک نه پرې وجني دا د قیامت علامې دي. په وړو وړو خبره باندې که ماشومان سکول ته ورشي هغې هلته محفوظ ني هلته یې وجدي اسپتال ته ورشي هلته دې وجدي عدالت ته ورشي هلته دې وجدي. دا د خلکو کې ډېره بېحسي راله او بس د الله یره دې خلکو نه تلې ده او خدای خبر چې د ایمان سره تای دي خلکو کې خو خلک اجرتیان دي په پیسو باندې قتلونه کوي. سړی اریان شي چې د دې خلکو به څه حالت الله دې بخښنه وکړي. نو د مسلمان قتل ډېر خطرناک څیز دی. الله دې موږ امت د داسې خبرو نه وساتي. بیا فقلنا اضربوه من ورته وی اضربوه وای دی مړی لاره دیک یو نقطه را توام دا اضربوه کې دا هو ضمیر چې ده کنه انو دا د طالبان رونه په پویږي دا ضمیر ده او دا ضمیر د مذکر ده او دا ضمیر زی میت تا اوس کله کله داسې چلو شي ته جنازه کې مخکې نه اعلان وشي معشوم دی یاره نابالغ هلک دی یا نابالغه جنیه ده
نو چې دا ته ووایي چې دا بالغه جنایه ده اللهم اجعلها لنا شي او چې کله نابالغه الکی نو اللهم اجعله لنا شي اوس تراله او تا دا پته نه لګي چې دا د الګ جنازه ده او که د جنایه جنازه نه ته اوس کومه دعا وای نو دې کې دا علمي نقطه ده نو تبه د الګ دعا وای ته چا دعا به وای که جنایه می نو چې ته د الګ دعا وای اللهم اجعله لنا خدای او ګرځې دی میت لره نو دا هو ضمیر به بیا چاته ځي میت ته به ځي نو که میت مذکر نو هم میت دی او که مؤنث یعنی که جنایه ده هم میت دی او که الګ دی هم میت دی پوه شوئ دویمه نقطه کم حضرات چې وایي چې دا واقعه او دا شاتنه واقعه جدا ده نو بیا دا ها ضمیر به کم طرف ته بوځي اضربوه هغه وایي اضربوه وایي د میت لره به بعضها په بعضې ایسې د دې میت نو ها ضمیر کم ځای ته ځي نو بیا ها ضمیر نفس ته ځي نفس مؤنث سماعي دی ٹھیک ته که نه بیا یې مسله برابرېږي نو بیا به واقعه جدا شي كذلك هم دکرنگی یحیی اللہ الموت ویریکم آیاته لعلکم تعقلون تاسو عقل مومئ تاسو پوښئ په کمال د قدرت د الله تعالی باندې ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک پس د دینا فهی نو دا زړونه ستاسو کالحجارة په شان د غټې شو په ګمراهۍ کې او اشد یا سخت کسو یا سیواو قسوتن د جهاد د سخوالینا وان بشک من الحجارة بعض د غټون لما اغدی یتفجر چې جاری شي روان شي منه د اغین الانهار نیرونا وان منها بشک بعض د اغین لما اغدی یشک کچ اوچویږي فیخرج راوز منه د اغین الماء وان منها بشک بعض د دې غټون لما اغدی يهبطو چراو غردیږي من خشیت الله د يرد الله تعالی نه وما الله او ند الله تعالی بعافل عما دا غسیزنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوي الله فرمای والی کتاب ګوره تاسو ته هغه مړې پاسې ده تاسو ته الله تعالی احیا بعد الموت تا وښوله چې ژوند پس د مرګ بعد بعد الموت ده ته وښو خو سره د دې نه ستاسو زړونه بیا سخت شو بیا الټه شو ثم قست قلوبکم من بعد ذلك سخت شو زړونه ستاسو د انسان دا مزاج دی که نه دی که خپلم په ده باندې داسې حالت راشي که نه کله کله دا انسان ډېر ناکاره بیمار شي بل چا د پته نه لګي خو دی د خپل زړه کې وایي ته روان یې ته دی په خپل ځان پوهیږي دی دغه دی کې غلې غلې وایي که نه خدای ما بچ کړي چې زه دې بچ کړم زه به داسې زبرګ شم چې تپوس یې مه کوه یا چې کله د اوبو په جیس کې د سفر کړی که نه په سین نه سین کې خو بیا روان اوبه یې سړی وایي لامبو مامبو به لاس به مور به شم چې په سمندر کې سفر کې که نه د سمندر کې خو اوبه ولاړي جوهر یو غوسه مې د هغې خو حد پته نه لګي او د هغې کمال لایي که نه دې طرف نه هم چپه راځي دې طرف نه راځي دې طرف نه هغه روانې نه په ځای ولاړي چې د سمندر دې میاشته شي که نه او دا جیه دغه چپه داسې اوچتی اوهو دغه ځای کې چې سړی څنګه زبرګي که نه تپوس یې مه کوه وی الله بس دی غلی غلی وای که دی ټور لم تللی دی خدای ته مې تیو باسې زه به ډېر زبرګ شم یا چې په هوایي جهاز کې ناست دی نو په هغې کې هم داسې خلک شته بې پروا هغوی پکې پروا وي هغې کې هم ځان ته فلمونه لګوي خو ډېر خلک د هوایي جهاز د سفر نه ډېر یېرېږي نو چې جهاز کې ناست نو بس تشې کلمې د حفاظت وي خدای بچ مې کړي خدای بچ مې کړي نو دی وایي چې زه دې بچ کړم که نه زه ووتم
انو بیا چې کوم دی انو زه بس برګ یم خو سیبه چې هغه وځي او بچي ایا روغ شي بیا هغه زوړ امام یې زړې تراوي بیا اکه کاري اکه نفس اکه شیطان اکه لانجي هغه یو ځل که ستاسو یاد شي که نه نو دلته دغه شی هغه یو افوا خوره شوه وایي صیبه غټه زلزله را روانه انو په هغې کې خانه خلکو چې دی نو هغه په هغه سهار چې هغه جومات کوم ډکو او په هغه شپه باندې په ډېرو خلکو داسې وو که نه چې د کلونو روانې وي د بل ځمکې او پیسې نیسلې وي چې هغوی پوه شو چې اوس مړېږو نو لاړل وله رضا یې کړل بس یې وایي ښه ده بخښنه کوئ سیز هم درته هر څه پرېښودو هغه چې زلزله ونه شوه که نه هزار مونځ وشوه بیا سیسټم برابر شو دغه ورته چې لاړله خبرې شروع کړه چې تا خو سیز څه سیز مې پرېښوده دی بیا د سره دا شوي دي ګورې ښه خو لکه نوم اخیستل ښه نه د چا ما ته پته ده چې دا چا چا کړي دي داسې انو دا سیبه لکه دا زمونږ حل دی نو ثم قست قلوبکم موږ سره هم دا حل ډېر کېږي ښه موږ هم ډېر پیرې ته توبهګار شو دا هر انسان د ځان ته ګوره په انسان دا کیفیت راځي انو بس بیا حق سیسټم شي الله فرمای بیا ستاسو دا اړونه علي کتاب ته ګټه شوه ګټه د سختای نه الله دې موږ د دې نه وساتي انسان چې ګناه کوي که نه حدیث کې راځي په دې زړه باندې یو ټاکې لګي چې دې توبه وباسي الله ورته معاف کړي چې توبه نه وباسي دا زړه تک تور شي حتی زړه ټول تور شي باز دته بیا ګناه نه دا ډېر خلک دي که نه سیبه غټ نه غټ ګناهونو باندې اختی اړوی نه چې دا زه ګناه کوم که څه کوم او بعض چې زړه صفای نو معمولي غوندې نامعلي وشي نو دومره یریږي چې خدای ما سره به کېږي څه انو الله فرمایي وان من الحجاره حالانکې الله وایي ګټې په دې ګټو کې داسې ګټې دي چې هغې نه لما یتفجر منه الانهار لوی لوی نیرونه ترې روان دي الله اکبر دا د دې پته سړي ته لګي که نه چې دغه ته ځي د ناران کاغان ته ځي او دا ګټې را رواني چیني ته به حریان شي او د آزاد کشمیر ته سړی ځي دغلته یو ځای کې یو دغه دی دا یاره اوبه را روانې داسې د غر نه حریان شي سړی دومره سپیډ سره او دومره ډېرې اوبه یو ګټې نه ته به حریان شي چې خدای دا ستا څومره قدرت دی نو لما یتفجر من وان من لما بعضې ګټو نه لګي د غر کې به هم کتلي وړه چینه ترې روانې او که اذني وان من لما یابط ګټه نور اذني نو د الله د یرې نه راورغړېږي دا اشنایان وایي دا وایي پیریان ولا ټیله ورکړي په غر کې هلکه پیریان به نور څه نه کوي به ګټو له ټیلې ورکوي دې ته اوزګار ناست دي نه دا د الله د یرې دا ګټه راورغړي دقه رنګ انسانان دي په د انسانانو کې بعضې زړونه داسې دي چې د هغوی نه الله سمندرې روانې کړي دي دا زموږ دا استادان زموږ دا شیوخ او شیخ الاسلام صاحب الله دې عمر کې برکت واچوي مفتی تقی عثماني صاحب دا استاد صاحب چې زموږ وفات شو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثماني صاحب شیخ العرب والعجم ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب دا خلق ته چې د دوی په پوره دنیا کې پیس خور دی داسې شیخ القرآن د شاه منصور نور الله مرقده دا ګوره د 100 کاله تقریبا اوس برابرېږي چې دا باباجي دا ترجمه شروع کړې ده او د باباجي شاګردان په امریکا کې په یورپ کې افریقا کې دغلته ټولو ملکونو کې لګیا دي او دا قرآن مجید بیانوي دا اجر بول الله ورکوي نه دا هغه دی چې هغه لوی لوی نهرونه ترې روان شو وان من لما یابط لما فیخرج بعد داسې د هغوی نه لږ علاقه سیرا بشي 2 کسان 3 کسان زمونږ استاد صاحب موږ ته فرمایل
وای بچی چې کله سبق وموي او کیناس یو نورانی قاعده د نام چاوي بس بدی پوښه چې خدای زما علم قبول که زما پسې شاته به دومره څوک پاتې چې دا غي ثواب به ما پسې راځي. الله دې زموږ ستاسو علم ضایع کوي نه ښه. وان من او کم سے کم نور اسمني نو خذ هغه د لما یابت من خشیت الله چې د الله د یرینا الله ته په سجده پریوزي. ګوره موږ ډېر بې پروا خلک یو. وی حضرت علی صاحب بد شپې الله ته داسې جاړل که نه وی دا مار نی مار چې لاټي ول راوبغې دا دې داسې تاویږي که نه حضرت علی صاحب وایي داسې تاوېده الله ته داسې به جاړل ده ډېر استرار ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه سړی دی چې نبی علیہ السلام دې د خدای نه غوښته دی دا نور ټول د رسول الله مریدانو. حضرت عمر دا د رسول الله مراد دی د الله نه په خپل رسول الله غوښته خدای دې مال راکړي په دې معنی اسلام ته تقویت ورکړي او ورته ویل عمر په جنت په جنت کې او په عشره مبشره کې دی د رسول الله خاص ملګری دی د رسول الله سخر دی او نبی علیہ السلام پسې په 3 نمبر کې دی. دومره فضائل باوجود سیبا حضرت عمر سے بوي لا لی ولا علی خدایا عمل می داسې نه دی چې جنت وغواړم خو خدای پکړ مې ونه کې ساده پکړ نه یریږم. من خو دې یو خوب زموږ متعلق دي سګوي نه موږ اسمان تعالوزو هغه ته په جندون باندې د جنت بشارت ملاو دی او دومره پای کې حشیت او کیفیت راځي او موږ په ځان باندې دومره خو ګمان ساتو چې بس پالوتو کې لګ کمې دی ښه په خپل نفس به هر ټیم بدګمانه ځان به د هر چا نه ناکاره ګڼي او الله دې موږ ته دقسې صرف په خوله نه د زړه دا کیفیت نصیب انسان ځان د هر چا نه سپک ګڼي ښه. وما الله بعافل عما تعملون الله وی الله ګوره بې خبره نه دی چې تاسو څه عمل کوئ. الله زمونږ په ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله نبی علیہ السلام خدای تاسو شکلونو ته نه ګوري خدای تاسو مالونو ته نه ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ټول کار د زړه بری دنیا کې د خدای دې زړه ته ګوري او د انسان عمل ته ګوري. الله دې زموږ زړه صفا کړي او الله دې زموږ عمل برابر کړي ښه. بس وَإِذْ قَتَلْتُمْ الله و یاد کوي هغه ټیم چې قتل ک تاسو نفس یو نصر فداراتم تاسو اختلاف کو فیا پاغي کې والله الله تعالی مخرج ظاهرون کې او ما غسیز لرا کنتم چوي تاسو تک تم تاسو پټو فقلنا الله من وتو اضربوا وهي دی میت لرا به بعضیا په بعضی اسی د دی غواسرا کذالکم ذکرنگ یحیی الله ژوند کوي الله تعالی الموت امر لرا ويريكم حيث آیات نخبل لعلکم د پاره تاکلون چې تاسو عقل نسی ثم قصاص پوشی ثم قصد قلوبکم بیا سخت شزنون استاسو من بعد ذالک فزد دین فی پس دارون استاسو کل حجاره پشان د ګټو او اشد یا سخ کس سیوا شو کسوتن په سختای کې وان من الحجاره او بشکا بعد د ګټو نه لما البته اغدي يتفجر جروان شمنو داغن الانهار نيرونه وان من بشک بعد داغینا لما يشک ضرور به ضرور اغدي اوچويږي نفيخرج راوز منو داغینا الماء وان من بشک بعد داغینا لما اغدي يهبط جراور غړيږي من حشيه الله د يرد الله تعالی وما الله ندي الله تعالی بغافل بخبر عما دا غسیزنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوي. الحمدلله رب العالمین. کریم خدایا ته زموږ د ټولو نه راضي شي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. کریم خدای تقصیرات معاف کړي. الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکړي
الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ د درد څومره مشرکا دي الله ټول ته د دارین خوشاله ورکړي. څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان کې دین د پاره برکت واجه. څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کړي. الله زموږ څومره طالبان ورونه خدای دې ته عالمان عاملان مخلصان کې الله دې د دین خادمان کې دنیا د دې خادمه کې څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري. الله دې مرکز ته الله ډیره ترقی ورکړي. حضرت شیخ سے په عمر کې الله تعالی برکت واچي. دا غي په عمر کې الله تعالی د دې مرکز څومره تعلیمی او تعمیراتی کارونه چې دی خدای دا دواړه عروج ته ورسه. الله دا علاقه دا په قرآن مجید باندې په دین باندې الله منوره کې الله د دې څومره نوجوانان دي څومره مشران دي څومره ماشومان دي الله د ټولو سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې الله ټول د قرآن مجید عاشقان کې الله ټول د درس عاشقان کې الله ټول ته د قرآن مجید معرفت ورکي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن.